بایکاټ مهم ماشاءالله ښه روان دی خو یو درې خبرې انتهایی ضروري دي زم چې دا هر مسلمان ته ورسي په دې باندې عمل وشي ان شاء الله دا به ډیر د کامیابی ذریعہ وي هغې ته زه یو سوال کوم درخواست ورته کوم جولی ورته غواړم چې تاسو خدای دپاره یو کار وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو په پاکستان کې د اسرائیل د مصنوعاتو بایکاټ چې کوم دی دا ماشاءالله انتهایی زور او شور سره روان دی. دنیا ته به د پی ایس ایل د میچ نه اندازه شوي چې په کراچۍ کې د پی ایس ایل میچ چې کوم دی دا کېدو او پی سی بي دا ګراوند ډکولو دپاره خلکو له لالچ ورکولې خو خلک چې کوم دی د دې وجې نه راتله چې د دې سپانسرشپ دا د هغه کمپنیانو سره دی د کومو کمپنیانو پیسه چې زموږ د مسلمانانو په وینو تویولو کې استعمالیږي. نو بایکاټ مهم ماشاءالله ښه روان دی خو یو درې خبرې انتهایی ضروري دي زم چې دا هر مسلمان ته ورسي په دې باندې عمل وشي ان شاء الله دا به ډیر د کامیابی ذریعہ وي. اولنۍ خبره دا چې کوم د پاکستانی کمپنیانې دي مصنوعات جوړولو والا هغې ته زه یو سوال کوم درخواست ورته کوم جولی ورته غواړم چې تاسو خدای دپاره یو کار وکړئ او هغه دا چې په دې وخت کې د خپلو مصنوعاتو ریټ دا مه زیاتوئ. یو دویم د هغې معیار چې کوم دی دا بهتر جوړ کړئ. یو ډېره ښکلې فضا جوړه ده خلک د غیر مسلمو د پراډکټ نه متنفر شوي دي تاسو طرف ته چې کوم دی راغلي تاسو د دې موقع نه فایده واخلئ او د دې خلکو توجه حاصله کړئ چې دا ستاسو مستقل ګاهکان جوړ شي. که تاسو داسې نه کوئ ریټونه اوچتوئ او خپل معیار هم چې کوم دی ناقص ساتئ نو د دې مطلب دا چې تاسو دا خلک د خلکو د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو تاسو طرف ته راغلي او تاسو چې کوم دی واپس هغه کمپنیو طرف ته ورشړئ خپل نقصان هم کوئ او د ملک او د قوم او د مسلمان او د اسلام نقصان چې کوم دی دا هم کوئ. دویم درخواست که د پاکستان کې د مصنوعاتو معیار چې کولو والا کوم اتارټیز دي کوم ادارې دي که هغه ژوندی وي وفات شوي نه وي نو هغې ته دا درخواست دی چې دا وخت دی تاسو هم لږ رابیدار شئ د خپل ملک چې کوم مصنوعات دي د هغې معیار چې کوم دی دا لږ بهتر جوړ کړئ چې دا خلک د مسلمانانو د خپل ملک مصنوعات اغوستو والا جوړ شي او مطلب دا دی ملک او قوم ته هم فایده ورسي او اسلام او مسلمان ته هم چې کوم دی فایده ورسي. ستاسو هم دا ذمہواري ده که چېرته کې ژوندي لکه پاکستان سټینډرډز کوالټي اینډ کنټرول اتارټي یا دا نور ادارې چې کوم دی دا په ملک کې شته دی. درېیمه خبره دا چې د یو سازش مطابق د بایکاټ دا مهم دا پرتشدد جوړولو کوشش چې کوم دی دا کېږي چې په دې کې مرګونه شي په دې کې ژواکونه شي په دې کې بلډینګونه اوسوځي او مطلب دا دی مات کړی شي وران کړی شي دا یو کوشش شروع دی. نو دا هم د بایکاټ مهم د ناکامولو یو سازش دی خلک د دې نه متنفر کولو یو کوشش دی. د بایکاټ مطلب دا دی چې کوم د دغه کمپنیانو مصنوعات دي بس هغه تاسو ماخلئ په خپلو پیسو باندې نورو خلکو لم دا ترغیب ورکوي چې دا ماخلئ دا ظالمان دي د دې پیسه چې کوم دی دا ځي او زمونږ دغه مظلوم مسلمانانو خلاف استعمالیږي دا ماخلئ د دغې ترغیب ورکول دي. کله چې ته دا عمل کې په خپله به دا کمپنیانې تاواني شي او دیوالیه به شي خپل دا کمپنیانې به چې کوم دی بندې کړي او که ته دغه عمل شروع کړي دا کوم چې خلکو شروع کړی د یو سازش مطابق سازشانو نو دا بایکاټ مهم بم چې کوم دی ناکامه شي او مطلب دا دی چې فایده به موږ تاسو ته په لاس رانه شي. بهرحال دویم چې دا درې خبرې هر پاکستاني ته چې کوم دی ورسي بدقسمتۍ نه زموږ پاکستاني قوم کې چې کوم دی دا ناقص معیار والا شیزونه جوړولو دا په ګران ریټ خرڅولو دا ملاوټ او دا دوکې او فراډونه چې کوم دی دا ډیر زیات دي. دا وخت د بیدارۍ دی چې موږ د دې شیزم چې کوم دی اصلاح وکړو.